د دجال فتنه اوس د دجال فتنه هغه ډېرې زیاتې څه حصه به نن بیان کړي انشاءالله او څه حصه چې کوم دی هغه بلې جمعې له بیان کړو او دا خطرناکه فتنه ده د دجال دیو جن انشاءالله آینده جمعه کې موږ دا بیانو چې د دجال له فتنې نه موږ څنګه بچ کیږو نو دا نن چې کوم خبره موږ کوو دا هم د هغې وحي سره چې د دجال له فتنې نه بچ کېدل دا دی چې د هغه فتنه پېژندل پکار دي چې هغه څه کمې کمې فتنې ورسره دي چې خلک پکې مبتلا کوي نو روایت مسلم کې داسې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم د دجال تذکره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل معه جنت و نار د دجال سره به جنت هم ورسره وي اور به ورسره وي فناره جنت و جنته نار دغسې چې کوم اور دی هغه به حقیقت کې جنت وي او کوم چې د هغه سره جنت ورسره دی هغه به حقیقت کې اور وي نو بل روایت کې بیا داسې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا انا اعلم بما مع الدجال منهم ما ته ډیره پته را چې د دجال سره کم څه ورسره دي هغه ته هم دومره معلومات نشته څومره چې ما ته معلومات دي چې دجال څه ورسره دي معه نهران یجریان دغه سره به دوه نهرونه وي دوه والې به چا به روان وي احدهما رأی العین ماء ابیض یو پای کې د سترګو په نظر ظاهري سترګو سره هغه به اوبه وي تکې سپینې اوبه به وي ښه مزهدارې اوبه به وي والآخر رأی العین نار او بل به سرسري نظر باندې چې ورته سړی ګوري اور به وي او تعججو داسې لمبې به وهي نو وایي که په تاسو کې یو تن هغه دغه حالات لاندې کي نو فلیأت الذي یراه نارا دی دې هغه ځي ته ځان ورو ورځئ چې کوم هغه اور ښکاره کي ولې دجال به خلکو ته وایي دا اور دی زما سره دا جنت دی څوک مې مني نو جنت ته داخلوم که څوک مې نه مني دی اور ته ورارتم خطرناک حالات دی کنه خلکو ته به ظاهره کې اور ښکاره کي لمبې وهي سي غرغنډې وهي او دارنګې بل طرف ته جنت دی سه به هلته پکې قسمه قسم نعمتونه هر څه به ورسره وي او ظاهره کې به هغې ته حور معلومېږي خوراک څښاک هم پکې ډېر مزهدار او معلومېږي نو بیا خاص کر په آخر دور کې دې دور کې خواهش پرستی شهوت پرستی خو ډېره زیاته شوې ده نو ځکه به خلک ډېر دوکه کېږي په دې باندې چې وګوره هغې حورې دي صاحب او غلمان دي او میوجات دي او غوښې دي صاحب پلانې نعمت راځئ چې ورځو هلته دا مولیان دا پاګلان دي بیا به خلک داسې وایي که نه دا مولیان دا پاګلان دي لکه اوس چې کله ته شاتی وې که نه پلانې شی حرام پلانې کاروبار حرام خلک څه وایي مولوي صاحب رڅنه څه خبر دی هغه د چرته په میراب کې کینی تسبیح دی اړی د مولا دې خبرو څه کار دی مولا په کاروبار څه پوهیږي همدغه شان ته په هغه ټیم کې وایي چې مولوي صاحب رڅنه څه خبر دی ظاهره کې هورې معلومیږي راځي چې ورځو نو خطرناکه فتنه ذکر نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم تا ته اور ښکاره کېده او تا ته دجال وی چې اور ته دې ورارته مس ورځه او هلته پکې ورډوب شه بیا سر خښکته که هلته د هغې اوبه وڅښه فانه ماء بارد هغه به یخې مزهدارې اوبه وایي کوم چې اور ښکاره کي هغه به مزهدارې یخې اوبه وي دا په روایت مسلم کې دا راغلي